الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. صدق الله مولانا العظيم. اصل مشرکانو د مکې معظمې دور دی، نو کله کله به مشرکانو په دې باندې ځان له زړه خکاو او دا به ویلي چې دا وحی ده، څو ورځې به راځي بیا به ختم شي. دا وحی چې کومه راځي دي پیغمبر ته او د ملګرو ته وایي او موږ ته اورئ، نو دا خو بس یو جزي شی دی او دا به بله اوس ختموي او څه به پکې نه وي. نو الله رب العزت وفرمایل چې د الله وحی او د الله کلمات دا نه ختمیږي. که د تمامي دنیا د دې اونو نه قلمونه ساز کې او دا کم سمندر چې موجوده پر دنیا کې دی، بحر محیط چې ورته وایي، دا سیاهي شي او دغسې اوه سمندرې د دې نه وروستو د دې د تعاون او مدد دپاره نورې راوستې شي، نو دا ټول او دا مخلوق څومره چې دی دا ټول لیکونکي شي او دا کینې او دا لیکل کوي او د الله کلمې لیکي، هغه کلمې چې د الله په وجود باندې، د الله په وحدانیت باندې، د الله په جلال او قدرت باندې هغه دلالت کوي، دا کلمې به ختمې نه شي. دا خوشحالي مه کوئ تاسو. او بل طرف ته یهودیانو دا خبره وکړه چې ته د قرآن کې دا خبره کوي چې وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تاسو ته نه دی درکړی شوی مګر د علم نه لږه غوندې څه. نو یهود وایي چې موږ د دې منلو ته تیار ځکه نه یو چې موږ له خو تورات راکړی شوی دی، او په تورات کې الله تعالی دا ویلي دي چې تبیان کل شیء، دا تورات د هر شي بیانونکی. نو څنګه قرآن دا وایي چې تاسو ته نه دی درکړی شوی مګر لږ غوندې علم؟ نو د هغې جواب دا راغی چې د تورات علم نه، چې دا تمام آسماني کتابونه را جمع کړي. د دې د علم د الله ته داسې نسبت دی لکه د یو ساز کې نسبت چې سمندر ته کې، داسې مثال. نو الله تعالی فرمایي ولو ان ما فی الارض من شجرتنا، که چرته فرض کا که چرته خامخا هغه چې په ځمکه کې دي د اونو نه، یعنی اونه اقلام، دا ټولې قلمونه شي، او البحر یمده، او دا موجوده سمندر بحر محیط یمده دیتا ترقی ورکړی شي او د دې تعاون او کومکو کې 7 ابحر، اوه سمندرې نورې من بعده، پس د ختمېدلو د موجوده سمندر نه، ما نفدت کلمات الله، ختمې به نه شي کلمې د الله او معلومات د الله. ان الله عزیز، یقینا الله زورور دی، چې څه کوي نو هغه څوک یې منع کولی نشي، او حکیم، د الله کار هر کار د حکمت نه ډک دی. نو مطلب دا شو
چې که د تمامي دنیا دا اونې یوه اونه پسې وګرځي او د دې غرونو نه او د ځنګلو نه او د ورانې او د ودانې ټولې نه راونې راټولې کړي او دا اونې بیا وسیرې او دا عرکې او د دې ټولو نه قلمونه ساز کړي او دا موجوده سمندر دا ټول سیاهي شي او دا د مشواڼۍ په ځای باندې د مشواڼۍ د سیاهۍ مشواڼۍ چې ساده شي دا ټول سیاهي شي دا موجوده سمندر او بیا اوه سمندرې نورې د دې د کومک او د دې د تعاون دپاره نورې راوستې شي او دا څومره مخلوق چې دی هر یو د خپل وس مطابق دا قلم رالی او لیکل کوي د هغه کلماتو چې د الله په وحدانیت باندې د الله په وجود باندې او د الله په جلال باندې او د الله په قدرت باندې دلالت کوي کومې کلمې دا کلمې به خلاصې نشي دا قلمونه به ټول مات شي دا سمندرې چې 8 سمندرې شوې ټولې او دا ټوله سیاهي شي دا به بیا هم ختمه شي او دا ټول مخلوق به د لیکلو نه ستړی شي بلکې د دې ټولو لیکونکو هغه عمر د دنیا به ختم شي ما نفدت کلمات الله خدا الله کلمې د الله وحی او د الله معلومات به ختم نشي ولی ان الله عزیز حکیم ځکه الله زورور دی زورور او عزیز هغه چاته وایي چې د هغه په کار کې د هیچا کار نه او د هغه د هر چا په کار کې کاري دا د عزیز معنا ده او د حکیم معنا دا ده چې الله تعالی د حکمتونو خاوند دی په هر کار کې د الله تعالی حکمت دی ابی ابن خلف یو ډېر لوی مشرک او په صنادیدو د قریشو کې شامل و هغه نبی صلی الله علیه وسلم پسې راغی ورته وایي چې ته دا خبره کې کنه چې موږ مړ شو او خاورې ری شو نو بیا به الله موږ ژوندي کوي او خپل مخې ته به مدري او موږ سره به حساب او کتاب کوي دا موږ چې د دنیا کې پیدا شوي وو نو دا موږ داسې په تدریج سره پیدا شوي په اطوارو سره پیدا شوي موږ نطفه وو د پلار په شا کې د هغې نه موږ را منتقل شو د مور د ارحامو د میاندو ته او پای کې بیا موږ ساس کې د اوبو او بیا څلوېښت ورځې بعد هغه ساس کې د وینې او بیا څلوېښت ورځې بعد هغه ورپسې چې کوم دی نو غوښه بوټۍ او بیا د هغې نه وروستو په هغې کې چې کوم دی روح په موږ کې پوک ویلی شو نو موږ خو په دې طریقه باندې پیدا شوي دا په یوه ورځ باندې به الله دا اولین او آخرین دا په کربونو انسانان دا به الله په یو ورځ باندې څنګه پیدا کوي دا به الله څنګه پیدا کوي نو دا آیات نازل شو او الله فرمایل ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده نه دې ستاسو پیدایش ابتداءً چې اول نه الله تاسو پیدا کولی او ولا بعثکم نه دوباره را ژوندي کول او راپورته کول ستاسو د قبرونو نه الا كنفس واحده مگر پشان د یو نفس باندې یعنی معنا دا ده
چې الله ته د یو انسان پیدا کول او داغه مړ کول او دوباره را ژوندي کول او د تمام عالم ژوندي کول او دوباره چې کومه ده د مرګ نه وروسته بیا را ژوندي کول دا د الله په نسبانه یو شی دی د تمام مخلوق پیدایش او دوباره ژوند او د یو نفس پیدایش او دوباره ژوندي کول دا الله ته یو شان دی ولی ځکه الله هر څه په کلمه کن باندې کوي او دا کن نه دی دام صرف زمنګ د پوهې دپاره عنوان دی چې د کن نه چې کاپ او نون دي د کن نه په کم باندې موږ نه پوهېږو څنګه الله پیدا کوي نو په کلمې کن به پیدا کوي دې کلمې کن ته مجت نشته څنګه چې الله د یو شي د پیدا کولو اراده په هغې پورې متعلق کي بس موجود شي هغه مشهوره خبر ده یو دوه کابلیان په لارو سې روان نو چېرته د ککر په ونه باندې ورغلي به د ککر دا ونه خو په زرګونو غني پای کې او ټولې تیرې تیري دا یو بل ته وویل چې یاره دا خدای باچا خو ډېر زورور دی ویل دا ټولې ونې دا ټولې غني داسې تیرې کړي هغه ویل چپ سه ویل خدای دې غاړه کې لګی که ویل هغه ته څه ده ویل هغه چې وایي تیره سالې تیره سي یعنې هغه هم په کون په یکون معنا هغه هم کوله کابلي بل ورته ویلي چې چپ شه هغه ته دا کارونه څه دي هغه چې وایي تیره سه نو تیره سي نو دا کلمه کن ده په کلمه کن باندې دا کنایه ده د سرعت ایجاد نه د فوري پیدا کولو نه ده کنایه ده صرف عنوان دی او دا دیتا پکې اوم پرې منس کې حاجت نشته صرف د هغه اراده د مخلوق په پیدا کولو پورې متعلق کېدل او موجودېدل بس چې ویل اوشه نو بس کېږي او سړی هسې وایي که نه چې جنون منک ان السعی رزق جنون منک ان السعی رزق وایي ستا دا لیونتوب بس دی چې ته وایې دا روزي په منډو تړلو کې ده دا په تماکو کې ده دا سرګردانه ګرځي یار د شپې مو خلکو تماکو روانې کړي او د ورځې مو روانې کړي او څوک کابل یې ونې کېدو ته کابو شوي دي اورې د دوی دا مطلب دی چې بس دا موږ له چې دا خدای خوراک شا کړی دا به تماکو پرې کونه کړي او که دا تماکو نه وي نو بس بیا به چې کوم دی موږه مړه شو د ولګې نه به مرې ښه تماکو ته د حاجت نشته دا پلید بوټی دی یایي او یا دې پکې نه وي په دې میاشت کې جنون منک ان السعی رزق ستا دا لیونتوب بس دی چې ته وایې دا روزي په منډو تړلو کې ده ويرزق في غشاوته جنين رزق او خوراک ملاویږي ماشوم ته د مور په خېټه کې په دریو پردو کې دننه دا مور دا وړوکی د مور په رحم کې په دریو پردو کې دننه نو په دریو پردو کې دننه هغه ته روزي څوک ورکوي دا نهه میاشتو کې تقریبا دا شپږ اووه میاشتې د هغه د خوراک دي کم سروس کړی کم تجارت یې کړی کم پټی په تماکو کرلی چې هغه ته دا روزي ملاویږي او اعلی قسم روزي چې هغه پوی دي چې تمام قوتونه چې په غذاګانو کې یا ټول په پویو کې الله جمع کړي هغه وله ورکوي هغه اعلی ترین طاقتور خوراک وله الله ورکوي
جنون منك ان السعي رزق ويرزق في غشاوته جنين. او وی چې جنون منك ان الرزق رزق، او بیا وی چې ته دې نه خبرې وی د الله رب العزت کار دی کنه، دا بند بین الکاف والنونی، د کاف او د نون په دې منځ کې بند دی، او چې اوشه بس کېږي. دا ډېرې د تسلۍ خبرې موږ ته الله کوي او د اعتماد خبرې کوي چې په اسبابو پسې اړه مه وړئ، اسبابو پسې ځان مه دا کوئ. د اسبابو صرف دا د استعمال شی نه دي، او په حقیقت کې مسبب الاسباب هغه ذات چې دا سببونه پیدا کړي دي هغه الله دی. نو دا اسبابو منګه په اسبابو پسیو او مسبب منګه هیر کړی دی. مولانا مودودی رحمت الله علیه یو ځای کې دا لیکلي دي وی چې لوگ رزق کا خیال کرتا ہے، وی خلق شپه ورځ د رزق په خیال کې دي، رزق حالانکه او وی چې رزاق کا کوئی خیال نہیں، د رزق خیال دی او د رزاق خیال څوک نه ساتي، دا روزي څوک ورکوي. دا سلیمان علیه السلام وجه چلو کو چې ډېر لویه باچایي وه په تمامه دنیا، دا څونه آباده دنیا چې وه په دې ټولې د سلیمان علیه السلام آبادي وه، یو حکومت ټول، او په پیریانو په انسانانو او په تمامو حیواناتو باندې حکومت، اوس حکومت هم نه و زمونږ دا حکومت په کارغانو حکومت نشته، او د هغه په مارغانو باندې په پیریانو باندې حکومت. نو دا الله ستاسې مخلوق ته به ډوډۍ ورکړم، څونه به ورکړي، بس یو کال به ورکړم. نه سلیمان دا نه کېږي، ته یې نه شو ورکولی، یو کال میاشت به ورکړم، بیا ها زه یو ځل به وله ورکړم، یو ځل به وله ورکول، بیا زه یو ځل یې ورکړو. سلیمان علیه السلام پیریان او دیوان او انسانان اړم کو، بس دا وریجې پخېږي او دا ډوډۍ پخېږي او دا لولي ټوپونه احساس کړو، لولي ګرې، ځکه دا الله ټول مخلوق له روزي ورکوي. او هوا ته یې ویلي چې چلېږه چې خراب نشي دا، او ډېر لوی تیاری یې وکړو، ډېر لوی تیاری د غرونو په شانتې دغه دا سامانونه یې د خوراک تیار کړو، او یقینا تیارولی شو، تیار یې کړو. بیا الله ته ویلي چې الله ما تیاری وکړو، نو الله پاک ورته ویل چې سلیمان اوبو والا سمندر والا باندې ول شروع کې میلمستیا ولا ورکې که د اوچې والا، نو هغه ویل دا سمندر به ورته مخکې کړي. نو الله رب العزت یو نان ته وویلې سمندر کې چې لاړ شه، سلیمان ته ډوډۍ کړې، نان چې راغی بس دا خولې داسې کوړاو کړه که نه، دا ټول غرونه مرونه یې پکې راتاو کړه د خوراکونو، هغه د ډوډۍ ګانو غرونه او هغه د وریجو غرونه پاکې په یو نوڼۍ کې راټول. او بیا چې سلیمان نور سلیمان علیه السلام ورته ویل چې نور څه چې څه تا په یو نوڼۍ وخوړه، هغه ویل یاد ساته سلیمان، زما رب ما له داسې درې نوڼۍ هره ورځ راکوي تا چې نن راکړه، ته زما په رزق کې چې کوم دی حایل شو، ته دا خبرې کې میزبانې ته چې تا هر څه وخواړه، داسې زما رب ما له درې نوڼۍ راکوي تا چې یې وراکړه.
بس سلیمان علیہ السلام په سجده پریوته چې رب یقینا رزاق ته او ستا سره رزاقیت لایق دی او موږ بس یو چاله به روزي څه ورکړو سلیمان علیہ السلام یو نان موړ نه کوي یو نان پیږی په دې باندې او د الله د تمام دنیا حکومت ولا ورکړو د دې وجې نه په الله باندې توکل او په الله باندې ځان سپارل او پرې اسبابو باندې دون اعتماد نه کول لکه رامنګ چې شروع کړی دی دې وجې نه خو موږ دې ماده پرسۍ تباه او برباد کو غر کې کومږه ځکه وایي ما خلقکم ولا بعثکم نه دی پیدایش تاسو اول ځل ابتداء ولا بعثکم انتهاء او نه راپورته کول ستاسو د قبرونو انتهاء په آخر کې الا كنفس واحده مگر پشان د پیدا کولو او پشان د بعثت د نفس واحد باندې ان الله سميع یقینا الله اوریدون کې د ارسله او بصیر عادغه د لیدون کې او عالم دی په هر څه باندې بصیر چې دا په معنا د عالم باندې هم راځي او په معنا د لیدون کې باندې هم راځي نو الله هر څه ویني هم او په هر څه باندې عالم دی هم دا دې آیاتونو تشریح او ترجمه مختصره غوندي دا بدی کې یو سلور خبرې مخې لراله یو بیان سعت علم الله یو پدې کې د الله د علم کولاواله چې الله رب العزت څومره لوی عالم دی او وانه تعالی متکلم او الله متکلم هم دی وکلماته لا تنفذ بحال من الاحوال او دا کلمې او معلومات په هیڅ حالت کې نه ختمېږي بیان ان ما اوتیته الانسان من علوم ومعارف او په دې آیاتونو کې دا امراله هغه چې انسان ته د علوم او د معارفو نه ورکړي شوي دي ما هو بشیء داسې نه دي دا اسم نه دي یو سره یو زه ډېر لوی عالم یم بل وایي زه ډېر لوی عالم یم بل وایي زه ډېر لوی عالم یم خضر علیه السلام د بخاري حدیث دی چې خضر علیه السلام او موسی علیه السلام په کشتۍ کې کېناسته نو یو چمچڼه راغله او د کشتۍ پر یې غاړه باندې کېناسته او د سمندر کې دا چونچ ښکته کړ پای کې هغه مرغۍ اوبه راوچتې کړې نو حضرت خضر علیه السلام موسی علیه السلام ته وایي چې موسی زما او ستا علم د الله علم ته داسې نسبت لري لکه دغه ساس کې په چونچ د دې مرغۍ کې د چنچڼې دا چې سمندر ته کوم نسبت لري اما ستا د علم دا مثال انسان له د علم ډېره لږه حصه ورکړی شوې ده لږه حصه خو دا لږه حصه هم دومره ډېره ده چې علامه عیني دا لیکلي دي وایي د علم ډېر دی او زمانه د انسان د عمر زمانه مختصره ده او معلومه ده نو په دې مختصره زندګۍ کې د ټول علم نشي حاصلولی مگر اله چې ځان ټول دې ته علم ته وسپاري بهرحال وما هو بشيء الى علم الله دا څه شی نه دی په نسبت سره علم د الله ته نمبر 3 بیان قدرت الله په دې آیاتونو کې د الله د قدرت بیان راغی او انها لا تحد او دا پکې رااله چې د الله د قدرت پوله نشته چې څومره دی نو پارسه دی او لا يعجزها شيء او دام پکې رااله چې الله د هیڅ شي نه کمزوري کی دا تمام دنیا که په یو اړخ روان شي حکومت د الله په پروان شي او نمبر 4 اثبات صفات الله په دې کې الله صفات ثابت شو په آیاتونو کې عزت عزیز دی حکمت حکیم دی
او سمع سمیع دی او بصر بصیر دی. دا الله صفات هم پکې ثابت شو. الله دې موږ تاسو په قرآن عظیم الشان کتاب باندې پوهې کړي او دې سره سره دې الله موږ ته روایت کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي. قرآنی نظام د شریعت نظام دی الله په تمام جهان کې خاص کر پاکستان کې راولي. دې له څوک کار کوي الله دې کامیاب کړي، څوک مخالفت کوي الله دې ورته هدایت وکړي او کني خدای دې تباہ او برباد کړي. الله دې زموږ ټول ناراضي شي، الله دې زموږ ټول په حالت باندې رحم وکړي. الله رب العزت دې خپل کورونو جماعتونو حفاظت په خپل باندې وکړي، ځکه چې موږ خو د یهودیانو نه سر ټکاو چې بیت المقدس او مسجد اقصی ورانوي او د هغې دیوالونه سوري کوي، او موږ د مودي تخیرې کولې چې هغه په هندوستان کې جماعتونه ورانوي او په هغه ځای باندې دغه د مندرې سازوي، او زمونږ په پاکستان کې چې د اسلام آباد نوم یې ولۍ خیرې په هغې کې د جوماتونو دا فیصله شوې ده چې دا جوماتونه غیر قانوني دي، د چا د قانون نه خلاف دي. که د الله د قانون نه خلاف وي نو بس ورانې کوي، او که ستا د قانون نه خلاف وي ستا به څه قانون وي او زما به څه قانون وي، ته به هم سبا نه یې او دا قانون به هم سبا نه وي. نو دعا وکړئ چې الله دې جوماتونو حفاظت په خپله وکړي او دې حکومت ته الله تعالی هدایت وکړي، درسته لار ورته وښایي، او که د درستې لارې قابل نه وي الله دې زموږ د سټ نه وغورځوي او یو منټ یې الله نور بیا نه پرېږدي. الله دې زموږ ټول نه راضي شي او قابل دی.